د دې رجحان سوال دی چې زما د عامل تحمیل تنزیل ویزه ده او 4 میاشتې مې وشوې راغلی یم چې اقامه رانه راکړي. نو زه تا ته یو طریقه ښیم په دغې باندې به عمل وکړي او ویډیو به لازمي لایک کړي او شیر کړي او پوه ومومون. د سعودي عرب د قانون مطابق چې کله سړی په نوې ویزه باندې راشي نو د 3 میاشتو پورې اقامه که تا ته میلاو نه شي. د 3 میاشت دې ته فتره تجربیه وایي. د ایجنټان چې وایي 3 میاشتو اقامه دروغ وایي. دا د حکومت د سایډ نه ټایم دی. په دې کې که ته اقامه جوړ هم نه کړي دا به لکه ستا د کمپنۍ او د دواړو په منځ کې به اتفاق راځي، ستا کار به چیک کوي، یعنې فتره تجربیه ورته وایي که نه، تجرباتي مدت دې ته وایي. نو چونکې په هغه د قانون مطابق د ته راوستې په 3 میاشتو کې تاله اقامه جوړه نه کړه نو اوس ته پسې هروب هم ورنه کړو، خروج نهایي هم درته ونه لګو، نو اوس ته ازادي. اوس ته داسې کار وکړه ځان د اقامې نمبر راوباسه او لاړ شه بار تنزل وکړه بل چاته. ټیک شو که نه؟ چې هروب دي نه یو خروج نهایي د پسې نه وي او دغه ایجنټ له 1 ریال ورنه کې په قانون کې ورته د سره ملامته نه وي، ځکه چې په 3 میاشتو کې بدن نه ته به تاله اقامه هم جوړوله او د به تا د یا خروج نهایي لګو. ټیک شو که نه؟ هغه یو هم ده ونه کړه نو اوس ته بار ځان له تنزل وکړه او دغه ایجنټ د نه 1 روپۍ هم وانه لې ښه